السلام علیکم ملګرو. د پی ټی آی جنرال سیکریټري عمر ایوب د خپل عہدې نه استعفا غوښتلې ده. اوس جنرال سیکریټري دا یو ډیره غټه عہده ده. د ولې د خپل عہدې نه استعفا وغوښته په دې باندې ډیټیل سره ډسکشن کوو. خو د عہدې نه استعفا غوښتو نه پس شیر افضل مروت هم یو ټویټ کړی دی حواله سره چې هم ډیټیل تاسو سره ډسکس کوم. جنرال سیکریټري عمر ایوب صاحب د خپل عہدې نه استعفا واغوښته. عمر ایوب سره د پی ټی آی درې عہدې ویجی، یو اپوزیشن لیډر عہده و د سره، یو جنرال سیکریټري عہده و د سره، او یو سره د فاینانس عہده هم و د پی ټی آی د طرفه. په دې درو عہدو باندې د پی ټی آی سره کار کولو جی. عمر ایوب صرف دوه عہدو نه استعفا غوښتلې ده او یو عہده اپوزیشن لیډر ځان سره پرېښې ده. یو عہده اپوزیشن لیډر پرېښې ده، د فاینانس او د جنرال سیکریټري نه استعفا غوښتلې. دې حواله سره عمر ایوب ویلي دي چې ما په 22 جون باندې عمران خان ته ویلي وو چې په ما باندې ډېر زیات بوج دی او زه په دې درې وړو عہدو باندې کار نشم کولی. دا درې وړه عہدې زه نشم کور کولی، نو ځکه یې دا دوه عہدې پرېښې. خو دې حوالې سره نور چې کوم ماهرین دی په هم څه خبره کړې ده چې ولې عمر ایوب د دې عہدې نه استعفا ایستلې ده. هر سره هم شریکوم. خو جنرال سیکریټري عہده چې کومه ده د چیرمنۍ نه پس د پارټۍ چیرمن مطلب غټه عہده د پارټۍ مشر، بیا ورپسې چې دویمه کومه غټه عہده هغه مطلب د سیکریټري وي. نو جنرال سیکریټري دا یو ډېره غټه عہده وه چې دا اوس عمر ایوب پرېښوده جي. دې حوالې سره چې کوم ماهرین دی دا خبره کوي چې عمر ایوب ځکه دا عہده پرېښه چې کله پرون عمران خان ته رهایي میلاو نشوه. په عدت نکاح کیس کې ډېر زیات لیډران تلي وو، ډېر زیات کارکنان تلي وو، عدالت ته بهر ولاړو چې عمران خان ته نن رهایي میلاویږي. خو چې کله جج صاحب رهایي ورنکړه عمران خان ته، د هغه اپیل مسترد کو، نو په هغې باندې د پی ټی آی چې څومره هم کارکنان هلته موجود وو ای په شدید رد عمل دغه کړی دی، ډېر زیات غوسه او همدغه لیډرانو ته سپیشلی عمر ایوب صاحب له غوسه چې عمر ایوب ته ستا سره څنګه د پارټۍ دومره غټه عہده ده، ته یو لیډر نشې راخلاصولی، ته ولې د احتجاج کال نه ورکوې؟ بیا دومره غټو عہدو باندې تاسو کار ولې کوئ چې تاسو د احتجاج کال نه ورکوئ؟ تاسو سره عدالت نه فیر فیصله نه راځي، نو تاسو بیا ولې پر دومره غټو عہدو باندې ناستئ؟ نو ډېر ماهرین اوس دا خبره کوي چې جنرال سیکریټري عمر ایوب ځکه د جنرال سیکریټري عہدې نه استعفا واغوښته چې هغه د عوامو په دباو کې راغلی. پرون چې څه ټایم فیصله د عمران خان خلاف راغه، نو عمر ایوب ډېر په مشکله باندې سیکیورټي والا ګاډي ته رسولی چونکې عوامو په منځ کې راګیر او عوامو ته بار بار دا مطالبه کوله چې ته ولې د احتجاج کال نه ورکوې، ولې دا عمران خان سره زیاتې کیږي یا پارټۍ سره زیاتې کیږي، نو ته ولې په دومره غټه عہده ناست چې په دغه عہده ناستې بیا دې کار ولې نه کوې، بیا ته ولې د احتجاج کال نه ورکوې؟ نو ډېر ماهرین اوس دا وایي چې د عوامو د دباو په وجه باندې عمر ایوب جنرال سیکریټري د عہده چې کومه ده پرېښودې ده جي. بل غټه خبره دا هم ده چې ډېر خلک دا هم وایي چې د پی ټی آی کې ګروپ بندي ده، پی ټی آی کې ګروپس جوړ دي. شیر افضل مروت هم دې حوالې سره یو ټویټ کړی دی د عمر ایوب استعفا حوالې سره. شیر افضل مروت ویلي چې دا ډېر ښه کار وکړو چې د دې عہدې نه استعفا ورکړه. اوس شیر افضل مروت دا خبره ولې کړې ده هغه ایکسپلین کړې نه ده په خپل ټویټ کې. خدای ویلي دی چې دا ډېر ښه کار وکړو چې دې عہدې نه استعفا ورکړه. بل کله چې شهریار افریدي وی چې زه استعفا ورکوم، نو هغه سره شاندانه ګلزار او نور هم د پارټۍ څخه کسانو ای ولوي کچرې ته استعفا ورکړي، نو بیا موږ هم د دې پارټۍ نه استعفا ورکو. خو اوس چې کوم د عمران خان مخالفین دی هم دا خبره کوي چې په پارټۍ کې ګروپ بندي ده. په پارټۍ کې ګروپ بندي ده ځکه نشي راوستی چې چا عمران خان سره بې وفایي کړې، کپتان سره چا دوکه کړې ده، نو هغه د عوامو د لاسه بهر هم د کوره نشي راوتی، نو دی بدل ته څنګه عمران خان سره دوکه کوي نشي کولی. بل مخصوص نشستونو حوالې سره پی ټی آی عدالت کې درخواست دایر کړی دی چې په دغه درخواست کې پی ټی آی مکمل ټول تفصیلات لیکلي دي د سر نواله تر اخر پورې چې څنګه عمران خان گرفتار شو، بیا د بیټ نښه څنګه واغېستلی شوه، بیا الیکشن کې دی بل پارټي ځان سره یو ځای کړه چې هغه پارټۍ ته انکار وکړو، بلې انتخابي نشان چې کوم بیا ته هغه انکار وکړو، بیا د څنګه مطلب آزاد امیدوارو پوره هر څه پکې لیکلي دي جی. نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.